الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تاسو خدایو بخشا د سورہ صافات 102 نمبر آیات متا سمخ تلاوت کا د ابراهیم علیه السلام د قربانی په نسبت سره مجنن د قربانی عید مناو کوو ما تاسو ته پرون جمعه چې دا عرض کړاو چې د واقعینا مشتډیر زیات سبقونه هغه ملاویږي ولې چې دا یو معمولی کار نه و یو عام سړی نه و بلکې دا جد الانبیاء حضرت ابراهیم علیه السلام خو موږ صرف په یو طرف باندې خبره فوکس کړي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې کومه د قربانی واقعا دا صرف موږ هغه بیانو نن به زه تاسو ته دې واقعینا هغه شی بیانو چې د پلار ا د زوی تعلق دا څرنګه پکار دا او ابراهیم علیه السلام د خپل زوی تربیت څرنګه کړاو ابراهیم علیه السلام د شپږ باندې اتیا کالو د اولاد نو الله جل شانه ته سوال وکړ چې رب هب لي من الصالحین یا الله ما ته یو نیک اولاد راکې صالحین جمع ده یعنی نیکان بچی ما ترا کے د دینا اولنا سبق مشتدا حاصلیږي چې کله اولاد د پر سړی دعا کوي چې اولاد د نه او اولاد غواړي دوستانو موږ رویه دا چې موږ صرف زوی غواړو چې بس زوی مندک نور کا سړای اگر نہیں سڑائے کا چرسی ہے کا بنگیا کا نشئی خو بس سے زوی مندک او دا خو څوک سوال نه کوي چې یا الله ما ته لور راکې یا ما ته اولاد راکې موږ خو هر شی په زوی باندې ګرځا سه ارګرځو چې بس د دنیا د آخرت کامیابی دا صرف په زوی چې دا خو دوستانو د اولاد د لپاره دعا ابراهیم علیه السلام دا دعا کړې دا چې رب هب لی
من الصالحین یا الله تما ته نیک اولاد راکې. دغه وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی کله مړ سي انقطع عمله، دغه ټول اعمال ختم سي بند سي. د مرګ نه بعد دا سړی نه روزنی ولای سي، نه حج کوای سي، نه لمونځ کوای سي، نه تلاوت کوای سي، مگر درې شیان داسي چې هغه د مرګ نه پس هم په خپل مور پلار پسې دغه ثواب رسي. په درې شیانو چې یو شی الولد الصالح، نیک اولاد. په حدیث چې شرط د الولد الصالح لګیدلای دا ولی چې الله جل شانه فرمایي چې انما يتقبل الله من المتقین. الله په خاطر د الله د رضا د پاره ته چې چه کوي الله پاک صرف د او خلقو نه دا شای قبلای چې کوم متقی، کوم پرهیزګاری، کوم نیکی. نو هغه اولاد چې هغه نیک نه ده، هغه د مرګ نه بعد د والدینو د پاره صدقه جاریه نسی جوړېدای. بیا په دې دنیا خو چکه چې ثواب پر رسی. الله جل شانه فرمایي والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم. په آخرت چې الله فرمایي چې هغه مور پلار چې هغه مؤمنان دي او دغه ذریت من اولاد هم مؤمنان دي، نو الحقنا بهم ذریتهم. په قیامت چې په جنت چې الله پاک دا خپل اولاد هله دو سره ملاو کی. نو مور پلار اولاد زمن لونه دا بټول یو فیملی لکه څنګه په دغه دنیا چې دو ګډ سره پاتې کېدل، په آخرت چې به دغه سه دو ګډ سره پاتې کیږي. خدا وکم اولادی دا وکم اولادی خبره په یادو. ابل خبره جواب ما ترا کو چې ما ته پته یې چې ویشو په خبره پیژو आवाज باندې خو پیژو کنه आवाज صحیح ده. اچھا کم اولاد وېدا نیک اولاد چې کم صالح دا کم نیک تا پرهیزګار دا. اپ دغه دنیا والدینو د لپاره फायदा، په آخرت چې والدینو د لپاره फायदा، او په آخرت چې با الله جل شانه دا والدین او دا اولاد دا په جنت جهان سره یو ځای کی. په قران پاک سے بل جائے الله جل شانه فرمایي چې وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دا آیاتونه راځي په دې چې الله پاک د او خلقو صفات بیان کړي دي چې کوم ته الله خپل بندگان ویلي دي. وعباد الرحمن د رحمان بندگان دغه یو صفت دا هدا چې هر وخت دا دعا کوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. د عباد الرحمن یو صفت الله دا بیان کړای دا چې ربنا هب لنا دو چې کله دعا کوي دا وایي چې یا الله ما ته داسې کوروال راکې، داسې کوروال راکې او داسې اولاد راکې چې کله زیغو ته ګوره د ماسترګې په خوږېږي. قرة اعین. دوستانو په دنیا چې تاسو به زوای چې اکثریت مشران ناستو مورا اولادونه ستا الله پاک دې نیکان کی، خدای پاک دې دوی ته برکت ورکړي، الله دې درازي عمر نصیب کړي. د اولاد امتحان دا په دنیا چې تر ټولو نه غټ امتحان ده. پتا باندې دولت امتحان راشي، خو دولت نقصان به وکړي، نور خو دې هیڅ شای نشته. اتاب صحت خراب سی، بیمار به علاج به وکړي چې خدای پیسې درکړي دي. په کور به سیلاب راشي، ډنګ به سي خو بل به جوړ کې. خو دوستانو چې کله اولاد بې لارې سي او کله اولاد د مور پلار نافرمان سي او کله اولاد او د پلار په منځ یو رابطه یو تعلق نه، نو دا ډېر لوی امتحان او ډېر لوی ازمایش ته الله دې موږ تاسو ټول دې ازمایش نه وساتي. د نیک اولاد لپاره یا د اولاد تربیت لپاره د ټولو نه اولنای سټپ، د ټولو نه اولنای چې کومه پوړۍ دا اچ شاید دوستانو د ټولو نه اولنۍ پوړۍ ما تاسو ته بیان کړه چې هغه دعا دی. کتا واده یې اکن دی
کتا اولاد یی او کدتا اولاد نه کدتا اولاد ستر دا کدتا اولاد وړوکای دا خود مور خپلار دوا د اولاد په حق چې قبول دي خدای پاک نه رد کوي. نو کتابو لیکلي دي چې کدی وسړي اولاد هغه ډیر بیلار ده ډیر گمراه ده نو مور خپلار دې بیا هغه ته بد دعا نه کوي بلکې دوا دې ورته کوي الله پاک به هغه ته هدایت وکړي. دا د اصلاح اوله پوړی. دومه پوړی دا ده چې چا ودونه نه او دا کله واده کوي نو د اولاد د پاره بتدا سے مور غواړي چې هغه مور یو کامله شجعي هغه مور یو بلمانس انساني هغه مور داسې موري چې هغه د اولاد داسې تربیت وکي ولې چې مور کردار مور دا اولنۍ مدرسه ده. او دوستانو یو عجوبه خبره زه په خپل پښتو رواجونو باندې په دې ډېر سوچ کوم. اول خو د تاسو ته دا پته یي چې موږ پښتانه د ابراهیم علیه السلام اولاد یو. خلک وایي چې پښتانه يهود دي بني اسرائیل دي دا ټول غلطه خبرې دي. خو دوستانو بل طرف ته چې د موږ کارونو ته وګورئ د موږ حساب کتاب ته وګورئ بیا به وایي چې یا الله خو دومره لوی نعمت تار باندې کړی ده. بلکې علماو نه ما دار ویدلی دي چې د انبیاو چې کوم صفات دي دغه مجموعه د ټولو صفاتو کته یو نامونه ګورئ نو هغه صرف پښتون قوم چې ده. لکه انبیاو چې مهمان نوازي وه په انبیاو چې غیرت و په انبیاو چې مروت و په انبیاو چې سخاوت و په انبیاو چې معاشرت و په انبیاو چې کمیونټي سټرکچر و په انبیاو چې ډیر زیات شیان و. دا ټول شیان دا صرف پښتون قوم چې تا ته ملاویږي او چې کوم خلکو سفر کړي بار دنیا کتلی هغه ته شپته ای چې پښتون قوم ته الله پاک کم خصوصیات ورکړي دي په دې باندې موږ شکر پکار ده. خبره مې دې پورې وکړه چې تاسو ته دا هم پته ای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د خپل لور تربیت او تعلیم ورک او دغه نه بعد دغه لور د واده پروګرام هو وک نو دا سړی به په جنت چې ما سره داسي څه مطلب چې کوم مقام په جنت چې الله ما ترا کوي دا به د خپلار ته ور کوي. فرق به صرف دای چې ځن نبی د ما بد نبوت درجه تر دنه زیاتې او د ما امتی ده. نور چې کوم جنت الله ما ترا کوي دا با د خپلار ته ور کوي چې کوم پلار دی وی لور حدیثو چې دوه راځي چلور راځي درې راځي اخر نه یو ده چې دی وی لور تربیت ته وک ایوی لور ته تعلیم ورکړل ایوی لور ته د ښه اخلاق ورزده کړ دینه د یو شجه جوړ کړه نو په دې باندې مشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت چې مقام الله را کوي. بل طرف ته کدلسو زمانو تربیت او کې تعلیم او کې ودونه او کې پیغه تا تدا شاین نه ملاويږي. او دوستانو امور کیسه دا په دې الټا طرف ته بیا موږ جانتا غیرتمن وایو پښتانه وایو شرمی رو حیا مستشکر دا الله پاک ډیر لوی باندې مهرباني کړې دي. خو چې کله موږ یو پلیټ وريجه لا یو پلیټ سالن لخپل کور بل کور تاسو بیا ډیر خوشاله مزیدار برابر کچېره وړي مړي سالن دالې وره په توي سلای بیا په سبا کو بلکې شجه سره غوسه کوو چې خو دنه د خاوړه شجه سړای شای چې بل کور تلږي بیا خوشاله لږي. خو دوستانو خپل لور چې بل کور تلږو الته بیا موږ دا پښتو دا غیرت دا شرم نه چې زدا لور یو جاهل انسان بل کور تلږ چې هغه راه سه کور برباد کی او کزیو هغه مور لږ چې بل خاندان آباد کی او د کمیونټي ته یو لیډر او یو انسان پیدا کی او وری کی. په دیوا کې چې ابراهیم علیه السلام په فلسطین چې پاتہ کېده او اسماعیل علیه السلام کم جاو چاته پته ستا کا نستا ته مزه زموږ سلطان پښتنه کوم چاته پته ستا کا نستا اسماعیل علیه السلام کم جاو ها مکه چې خلوش کو جواب را کو کنه پته یې تر ته خو پته نستا ول ډارې جواب چوک نه کوي. اسماعیل علیہ السلام له بچپن نه چې دایته خور او ابراهیم علیہ السلام په مکه چې چلته بیت الله نو آبادی نو هیڅ شای نو په لوګ ډګر باندې غرو په منچه
حاجر بیبي او د ماشوم بچای ته خورای دا پرشو بیا با ابراهیم علیه السلام بچکر ورته لگاو راتبه پښتنه حال اور بیا خسته په دې موقع ها ابراهیم علیه السلام چې کله دا خوب ویني نو د فلسطین چې دا آلته د قربانۍ وکړلې او بار بار خوب کته اخر رااله مکې ته او زوی ته وایي چې انی ارا فی المنام انی اذبحک بیا د علامہ اقبال اور شعر بتا سو ودلای چې سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ابراہیم علیہ السلام خو د اسماعیل علیہ السلام تربیت نو کړای نه ټیوشن ورته نیولاو نه الته نور آبادی وا الته خو یو مور ایو زویو پاس اسمان ولاندې مزکوا نور هیڅ شانو خود اسماعیل علیہ السلام دا تربیت چاو کو چې زوی ورته وایي چې یا بنیا آی بچکیا بنیا اسم تصغیر د چکم د محبت اظهار پر تخپل زوی ته وایي لکه څوک ورته چې و زنګوډا و زمنی و بچیا و د مازړ سره و د ماد سترګو تورا ابراهیم علیه السلام ډېر په محبت سره وته چې یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک زتا په خوب چې ذبح کوو زدا خوب وینا اسماعیل علیہ السلام ورته وایي چې یا ابته او ابو ګلا پښتو چې د پلار د پاره چې کوم غي استعماليږي چې ابو ابا و بابا و د ما پلارا یعنی ځنه خلک پلوریکړ ورته وایي ابا ګلا ورته وایي نو اسماعیل علیہ السلام ډېر د محبت په انداز جواب ورکړي چې یا ابته افعل ما تؤمر چې الله تا ته کوم حکم کړای دا ته اپ جای کا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین دا تربیت اسماعیل علیہ السلام ته چا ور کړاو مور ور کړاو کتابو لیکلي دي چې د اولاد تربیت په دې چې بنیادی دوه خبرې ضروری دي او دا دوه سره د خسجه او د خاوند دغه دواړه په ګډ باندې دا شای کیږي د اولاد تربیت ناممکن ده امپاسبل چې پلار د اولاد تربیت وکړي دا ناممکن ده چې خالی پلار بغیر د مور نه اولاد نه سړای جوړ کړي دا ناممکن ده بلکې د اولاد تربیت چې مین کردار هغه د مور ده او د پلار سپورټ ور سره چې مور چوي هغه په پلار تایید کوي پس د اولاد تربیت کیږي دا دی یو خبره دومره خبره دا چې د اولاد تر مخ دوه کسان داسې دي چې هغه آیډیل دي هغه یو نمونه چې اولاد هغه فالو کوي اولاد په غیب سره روان یو مور پلار ده او بل د استاد ده تاسو په خپل اولادو نظر واچو او دا شاید نن ساينس همني دا شاید 1400 کال د موږ پیغمبر علیه السلام هم مشتویل دي چې کله تاسو ودونه کوو نو تاسو شوق ورنيو چې ودونه کوو چې د شجه او د خاوند کم جینز دي چې دا سره ملاوسي نو دغه نه اولاد چې کم پیدا کیږي تر مور خپل نه تکړه هي تر مور خپل نه شه هي خو دوستانو موږ چې کم د رشته انتخاب ده آپ دغ بنیاد باندې نه دي موږ د رشتو انتخاب نو کړی دا تنخواه دا کور دا پلاټونه دي دولت دا جنکې حسن دا جنکې پس شاده به میراث چوري جنکې پس به جهیز چوره ملاويږي موږ سلیکشن په دغه شایانو باندې ځکه د موږ کورونه برباد دي ځکه د موږ په کورو چې نامونه نستا چې کم یو کور دا او دغه سه کورو باره چې الله فرمایي چې ان هغه څنګه د عنکبوت چې ان اهون البيوت لبيت العنكبوت خدای پاک دغه سه کورو مثال ورکړای دا چې دې مثال داسې ده لکه د غڼې کور غڼې کور کا ظاهر تور سره واخلې نو خو جاله د خالی وړو کا خلار واخله پدرې وای کې خود غڼې د کور مثال الله دا ورکړي چې غڼه شجا او نر سره ملاوسي بیا چې کله د شجا اولاد وسی نو دا مور ورچګه سي د خپل میړه قتل کې مړی کې او بیا خوري نه تر جالې نه بار واچي بیا چې کله اولاد رستر سي بیا اولاد ورته ګډ سي بیا د خپل مور سره ونی سي بیا سره چتنۍ کې بیا له کور نه بار واچي
نو الله جل شانه فرمایي چې کور صرف دې ته نه وایي چې غټ بلډینګ ودرایي، کور د افرادو نه جوړیږي، کور د ښځې د میړه نه جوړیږي. اوس چې د اولاد په کردار چې بنیادی د اولاد په تربیت چې بنیادی کردار د مور ده، نو اوس مور کچېره مور ده او د دغه جنکۍ پلار د خپل لور تربیت کړای ده، خو دوستانو اتا اولاد به د نورو خلکو نه منفردي، اتا اولاد به د نورو خلکو نه جدایي. خو که د جنکۍ پلار خپل حق نه ده ادا کړای او هغه صرف دا ویلی دي لکه څرنګه چې الله فرمایي چې اذا بشر احدکم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه في هون ام يدسه في التراب. هغه د زمانه جاهلیت والکار چې کله به 50 زیره وسه چې لور دی وسله نو دا بل شرم نه خلکو مخته نه راته. نن چې زمن وسی به موږ ډزونه پکو میټایګانې په ویشو چې لور وسی چې د الله رحمت ته د موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد د سلسله اهل بیت دا چې نن پورې قائمه ده، د لونو نه قائمه ده، د زمونو اولاد نه ده پاته او نه د زمونو اولاد وو. دوستانو په لور باندې ولې موږ د لور چې کوم اهمیت ته په اسلام چې د لور چې کوم ما تاسو ته یو حدیث بیان کړو چې دغه یو حدیث ډیر ده. اوس چې پلار کله د لور تربیت کوي نو هغه د پاره یا د اولاد تربیت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم. پلار امور با خپل اولاد ته اول عزت ورکړي، بیا به د اولاد نه دا توقع لري چې اولاد د ماته عزت راکړي. چې کله ته په حیثیت پلار خپل اولاد ته عزت نه ورکړي نو اولاد نه دا توقع ملره چې هغه به تا ته عزت درکړي. او خاوند با خپل ښځې ته د اولاد تر مخ عزت ورکړي، خاوند به خپل ښځې ته دا سټیټس ورکړي، دا لیول به ورکړي چې دا د ما ښځه ده، دا په مانه باده د کور مشره ده. د اولاد په مخ چې د ښځې سره جګړه کول، د اولاد په مخ چې د ښځې بې عزتي کول، د اولاد په مخ چې ښځې ته بد رد ویل، دا دوستانو هیڅ شای نه دی. هغه یو مسکینه غریبه ښځه ده، هغې هیڅ چلار لیکه نسته، آب وخت تېروي خو زندگی به تا خوارئ، زندگی به چا خوارئ؟ ای میړه ای تا زندگی به خوارئ. ولې چې ته کله خپلې ښځې ته عزت نه ورکوې او د اولاد تر مخ د اولاد مور بې عزته کوې نو د اولاد په ذهن چې دوه دشمنۍ پیدا سي. یو خو د مور حیثیت ختم سي، نو مور چې کوم تربیت د خپل اولاد کوي د هغې څه اثر نه وي. دوم دا چې هغه وایي چې ته د ما مور ولې بې عزته کوې، هغه تا ته دشمن په نظر ګوري، ولې چې د اولاد بیا څه نه څه د خپل مور سره رشته وي. نو دوستانو د بچپن نه ته د اولاد په زړه چې خپله دشمني پیدا کړي. یو ډېر افسوس کن خبره ده چې موږ همیشه د مور پلار حقوق بیانو، خو د اولاد حق به تاسو نه یې اورېدلی چې چېرې یو ملا په منبر چې نستایي، یو ماسټر په منبر چې نستایي، په کلاس چې یو استاد په خپل کلاس چې نستایي د اولاد حق بیان کړی. موږ همیشه د خاوند هغه نه موږ مجازي خدای جوړ کړی ده، خو مشکله هم د ښځې حق نه بیانو. موږ همیشه د مشر حق بیانو، تمام احادیث مو یاد دي، خو موږ کله د ماشوم د کشر حق نه بیانو. د هغې بدقسمتي دا ده چې حق بیانونکی یا خو میړه ده یا خو پلار ده یا خو استاد ده یا مشر ده. موږ ته د اولاد د حق پته نسته، موږ ته د ښځې د حق پته نسته، موږ ته د شاګرد د حق پته نسته، موږ ته د ماشوم د حق پته نسته. ولې چې که زه د ماشوم حق بیان که ماشوم به د مانه حق غواړي، زه نه اهله یم. که زه د اولاد حق بیان که اولاد به د مانه حق غواړي، زه چونکې پلار نه یم چې یو آیډیل یم. سبا به اولاد ما ته وایي چې پلاره خپله خو ته سګرټ څکوې، ما ته ولې منې کوې؟ که چېرې ما اولاد ته دا پته ولګي چې لم تقولون ما لا تفعلون، خدای پاک وایي چې کوم کار په خپله نه کوې د هغه دعوت بل ته مه ورکوه. چې کوم پلار په کور چې خپل ښځې خپل اولاد ته شکنجا کوي، بد رد وایي،
چې کوم پلار په خپل کور چې درواغ وایي چوک دروازه وټکوي پلار زوی ته وایي چې زوی ورسه ورته چې نسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغ سړي دا سړی درواغجن دی چې کوم سړی د مور پلار د اولاد تر مخ د خپل ښځې بې عزتي کوي چې هغه د شریک دا د الله په نام تا ته جایز ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرون ورځ باندې اخرنه وصیت داو چې النساء د مرګ نه مخته اولنه وصیت داو چې د خپل ښځو باره چې د الله نه وډار سو بیا دا اولاد با تا نه څه شایز دکی کم پلار ته دا حق رسیږي چې هغه په خپل چرس سیګریټ نشه کوي او د اولاد ته دا وایي چې زوی نشه بنه کوي سیګریټ بنه کوي کم پلار ته دا حق رسیږي چې هغه د خپل اولاد تشکنجا کوي زه یو مجلس چې ناستو نو یو پلار خپل زوی ته وایي ای د خره زوی نو هغه زوی غلا غوندره هغه پلار ته په غوښ څه وویله یعنی پلار غوسه ورته وکړله خو زوی هغه پلار ته غوښ څه وویله نو هغه پلار سر وستناوه چې ها صحیح ده نو شاته مور ته ویل چې دا چو ویل چې دا ډېر شیطان دا ډېر زیات مشروع ته دا هغه ده وی چې ما ته وایي چې ابو خلکو مخ چې ناسته جان ته بد رد مو آیا تاسو په دې خبره سر خلاص نسه زوی پلار ته چې ویل چې د خر زوی صحیح ده دا زه هغه ډېر د عزت مثال درکوم هغه نور شکنجا په منبر باندې مناسب نه چې خلک اولاد ته کوي نو زوی ورته راغی چې ابو د خلکو په مخ چې جان ته بد رد مو آیا څه مطلب چې هغه د خر زوی د خو پلار په خپل خر ده نو چې پلار خر ده خو د خر زوی خر نو خر نه بچ توقع ساتي یعنی دې فلسفه ته موږ سوچ ولې نه کوو چې زه چې زوی ته شکنجا کوم زه د مور د اولاد مور ته شکنجا کوم ته اصل چې خپل جان ته کوم ابراهیم علیه السلام په فلسطین چې و خو د کورواله هاجر هغه په مکه چې و د اسماعیل علیه السلام تربیت خپل مور کړه خو مور ته سپورټ ملاو د پلار طرف نه چې پلار د اسماعیل علیه السلام په ذهن چې دا خبره صرف ایشوا چې دلته په د خوشي ډګر دغه غرونو په منځ اتا کا هر شایدا اده صرف دغه مور ده چې دا مور تا نه خپي بس ته بیا هیڅ شای نشته چې مور خوشاله او ابراهیم علیه السلام به خپل ښځې ته عزت ورکاو خپل ښځې ته قدر ورکاو نو دوستانو دا یو خبر اصله چې د اولاد تربیت هغه جنکۍ کوي سي چې کوم جنکۍ د پلار د کور نه تیار راغلی کم از کم دور شرم مشته کار دا چې کيو پلیټ باندې ما بیزتی کیږي از خپل شجه په بیزت کو چې ملمت دا شای څنګه وباسه نه ما لور چې پر دې کوړته جی اد مزین نه اد ډیکوریټډ اد شایسته غیر سره د تعلیمي غیر سره د عقلی چغه د اولاد تربیت څنګه کوي او هغه چې بنیادی خبره داده چې تب خپل شجه ته عزت ورکړي تب د مور سټیټس قائمای چې هاو د مان بعد تاسو مشره دغه ده د یغه نه بعد پلار او استاد دا آیډیل دی پلار د بخپل سمسي اولاد به خود په دب سره رواني او اولنې پوړې می تاسو ته شولې وا چې اولاد د لپاره دعا کا اولاد یې دوا وکړي کا اولاد دې نه بیا به دوا کوي او نیک اولاد به الله نه غواړي د مور یو ذمہواری دا جوړیږي چې هغه با څنګه چې پلار دا به د مور یو لیول قائمای یو سټیټس به قائمای دغه سه بمور د اولاد تر مخ د میړه سره خلنه وای د میړه بے عزتی بنه کوي د اولاد تر مخ په خپل میړه ډیر عزتمن قدرمن ډیر لوی سړی ښکار کوي د اولاد په ذهن چې با د خپل خاوند عظمت بټاو کوي نو چې اولاد کله په دې باندې پوسی چې د ما پلار پیغمبر د ابراهیم علیه السلام په د باندې د الله وحی نازلېږي د درواغ نه وایي د چې هر خبره کې هغه د الله حکمي نو ځکه به اولاد ورته وایي چې افعل ما تؤمر اے پلارا کار وکړه چې کوم ته الله حکم کړی دا بیا بدا ارګومنټس دا بحث نه چې پلار بیا ولې بیا ما چې ګناه کړی دا بیا دادی بیا داسو کا بدا خبره بنئ نه ولی چې مور د اولاد په ذهن چې دا خبره چینولې وا چې تا پلار هغه جد الانبیاء دا ډېر لوی پیغمبر دا رسول دا نو د پلار عظمت د اولاد په زړه چې چینول دا د مور کار ده دوستانو ټیم پورس خبره دو درې نورې پاتوي خو که زندگی و ان شاء الله
بیا په غیرو سره او چې کوم مسلې ما وکړې الله دې مستفدې باندې عمل کولو توفیق راکړي د خپل کور بارے چې راځي چې خپل کور جنت هدا او خپل کور جهنم هدا دا پته سړی ته څنګه لګي چې ما کور جنت تک جهنم دا چې کوم سړی بهاري او دا بډوندای او وای چې حل زر زر د کارونه ختم کا خپل کور ته واپس ورسېږي دا سړی دې الله شکر ادا کوي چې هغه ارزمن د خپل کور ته چې خدای دې خپل کور ته ورسېږي او چې کوم سړی کوشش دا کوي چې جان بچاو کوي تر ماخستانه پورې خوې بهر ته ماخستانه بعد ملګرو سره بیا چینه لسی وچرا بوتل وچرا بیا دال وشوره بیا جمعې پر چې کله چټي ده بیا ملګرو سره صحبت تلاړ سا چې دا جان بچ کئ خپل کور نه چاره کور د چور نه وخت لاړ سه دوره شاده دا سړی د خپل ژوندۍ غور وکي دا د الله نه معافي غواړي ول چې دغ کور چې سکون نسته دا دغ کور جنت نه دا بلکې دا کور د لپاره نیران دا او جهنم دا الله دې موږ تاسو ټول کورونه د جنت باغچې مشته جوړي کې صفونه برابرو